جی خپل تعارف را سره وکړئ او مکمل په دې باندې ستاسو کومه رایه ده کومه رایه پې ورکوئ. ډېره مهرباني. زه پروفیسر فضل ربی گورنمنٹ جہانزیب کالج سوات کې زه دلته کې ټیچینګ کوم. تاسو د رزلټ په باره کې خبرې کوئ نو د دې حکومت څه عجیبه غونډه کې پالیسیز دي ځکه چې دوی وایي چې یاره سږ کال کرونا په وجه باندې دې دریو پرچو کې څلورو پرچو کې به امتحان واخلو. نو تاسو ګورئ یو ماشوم په فزکس کې په میث کې په دې کې 100 بټه 100 نمبر یې واخیستې 75 نمبر یې واخیستې. اټ مینس چې 100% نمبر یې دی واخیستې. نو دوی وایي چې دا فارموله تاسو په نور سبجیکټس باندې هم اپلای کړئ 2 نمبر ولا په هغې کې هم ورکړئ او 5% ولا نور هم سې وکړئ. دا څه ډېره عجیبه غونډه کې خبره ده. زه یم که فرض کړئ شفقت محمود صاحب دی یا چې دوی د چا سره مشورې کوي چې د چا سره مشورې کوي پکار دی چې دوی د مشورې کړی وي چېرته د داسې ماهرین تعلیمي سره چېرته د دې اسسمنټ موږ له پکار دی. دا خو تاسو د تعلیم پر یو مذاق جوړ کړی دی. ګوره چې یو کس چې دی نو 100 بټه 100 نمبر دی څنګه اخلي؟ دا خو د علامه اقبال بچی نه دی. زه چیلنج ورکوم چې یو ټیچر چا چې دا پرچه جوړه کړې ده هغه دې راشي زه له 3 ورځې ټایم هم ورکوم او که دې پرچه کې هغه 100 بټه 100 نمبر یې واخیستې زه ورته دا سروس پرېږدم. او بل تاسو وایئ چېرې د کسان د اډمیشن زه وایم چې دا کسان چې سږ چې کم کسان اخیستي دي د 1100 نمبر یې اخیستي په 1100 نمبرو کې. او بل یو کس وایي چېرې مردان بورډ والا چې یاره مونږ ګوره پېښور بورډ والا 1098 نمبر یې اخیستي چې ګوره مونږ د دې نه کمزوري نه کړي. نو ما ورته په کمنټس کې ولیکل ما وایي نه تا له 15 نمبر د خوشخطۍ هم درکړي پکار دی چې تا له 11005 نمبر یې درکړي. نو دا بالکل یو خندا ترې جوړه شي یو ټوکه ترې جوړه شوې د ایجوکیشن نه ټوکه جوړه شوې ده. او که فرض کړه دوی کول غواړي اسسمنټ نو پراپر اسسمنټ زما خو دا یو تجویز دی چې چا دې نمبر یې ورکړي دي هلکه دوی نه په فرسټ ایډ کې اګزام واخله چې په فرسټ ایډ کې دوی څو نمبر یې په میټرک ولهم هغه شان دي نمبر یې ورکړه. دا خو نه دی چې ته له 5% نمبر یې سیوا ورکړې بس یو ټوکی ویشتي ده. بل دا چې دا پرچې چې دي په یو لاس باندې هم نه دي کتلي. ګوره پرچې زموږ د سوات پرچې چې دا تللي بونیر ته تللي د بونیر پرچې دلته کې راغلي دلته کې په هغې کې په مارکینګ ډېر زیات ویریشنز راغلي دي. عموما زموږ سټوډنټس دا پر یاد کوي چې زموږ د سوات کوم سټوډنټ چې لاړ شي بونیر ته دا پرچې هلته کې هغو ډېر زیات کم نمبر یې ورکړي. زموږ سواتیان خو چونګې ډېر زیات لیبرل خلک دي او ډېر ښه پوه خلک دي پکې نو دوی ډېرې ښې نمبر یې ورکړي. خو هلته کې زموږ د سوات پرچې چې تللي هغه سټوډنټان پکې ډېر زیات سفر شوي دي. او زه خو نه پوهېږم چې فرض کړه دې هلکانو ته به اډمیشن به څنګه میلاویږي. او دا چې کوم د تعلیم نه محرومه پاتې شي او ډپریشن دی یو مایوسي ده چې دا سټوډنټان به څه کوي خدا نخواسته دا په غلطو لاسونو کې ورشي. اوس په جهانزیب کالج کې که تاسو واخلئ نو زموږ په جهانزیب کالج کې به 1000 پورې میکسیمم به دې سټوډنټس داخل کړي. نو آیا دلته کې تاسو وګورئ زموږ سره فیډینګ سکولونه څونه دي بل زموږ دا ټول ملاکنډ ډیویژن کسان دلته کې کانورس کېږي دلته کې ټول راځي. نو آیا چې دا جهانزیب کالج به دا دومره اکاموډیټ کړي او که نشي کولی شورلی چې نشي کولی زموږ ایم پی ایګان صاحبان زموږ سیاسي پالیټیشن و چې د اډمیشن شروع شي د خیره نو دوی به بیا تاسو حل وین د خلک پسې بیا ځي او دوی وایي چې دا کسان د کالج کې ځای کوي. یو مسلمان ورور دا کالج کې به دا کم ځای کوو پر اوس کال هم دوی وایي چې بل کالج جوړ ما بالکل جوړ کوي که نه خو چې د کله د اډمیشن ورځې راشي نو دوی تکړه شي. اوس په کار دا دی چې په ایمرجنسي بیسس باندې په دې منګوره سوات کې 3-4 کالجونه دي کولاو کې که دا دې ونه کړو نو زما خیال دی چې فیوچر سر پرایویټ بلډینګ ووالي فلحال ځکه چې کالج خو چې کوم دی هغه دغه شان وران پروت دی دا وران پروت دی. ګوره د دې په 13 کال باندې د دې کمپلیشن ډیټ اوس خو کرونا راله څه داسې خبر نو دې لا بلډینګ نه دی جوړ کړی. اوس د کرایي بلډینګونه بس موږ په خپله پکې زه پکې پرسنلي ګرځېدلی یم کرایي بلډینګونه ولا موږ کتلي. اوس د دې هغه کاغذي کارروی دومره دی چې دا پېښور ته ځي. پر اوس کال سیکرټري صاحب راغلی نو سیکرټري صاحب بېچاره دلته خو کالج کولاول پکار دي مې بالکل پکار دي. خو ما یې سر تاسو پېښور ته لاړ مې دا خبر کاغذونو ته ما اچوئ مې که کاغذ ته دې واچول دا خبره به ډېره اوږده شي هغه ما پورې خندل وي د کاغذ نه بغیر کېږي سو. خو چې څنګه سیکرټري صاحب تل دا کال پکې تېر شو تر اوسه پورې کالج نه جوړېږي د ستورو 15-16 کالو دا خبر روانه ده دلته کې کالج جوړو نو کله به جوړېږي. اوس موږ بلډینګ کتلی ماشاءالله او ډېر ښه ښکلی بلډینګ دی او هغه ورسره اګري شوي هم دي. اوس زور د دې خبرې دی چې دا کسان پسې رانیغ شي او دا بلډینګ دا کالج زر نه زر کولاو شي. دلته په سیدو کې د زموږ ډېر ښه اکسیسیبل دی او ډېر زیات سوټیبل بلډینګ دی. زه راته ووایي چې دا بلډینګ چې کوم دی دا چې جوړو نو په دې کې مطلب دی چې د فرسټ ایئر دپاره اډمیشن څومره کېدو مطلب دی چې څومره سټوډنټان به دو اغوستو. نه ګوره په هغه وخت کې چې دی نو هم دومره سټوډنټان وو خو په هغه وخت کې د سټوډنټ پاپولیشن ریشو کمه وه. اوس تاسو ګورئ دیر ته وګورئ مردان ته په مردان په دغه یو علاقه کې 15 کالجونه دي څومره چې زموږ د مینګورې ایریا زموږ په مینګورې ایریا کې د یو کالج دی. نو پخواني سره خبره به تاسو نه کوئ پخوانی پاپولیشن څونه اوس څونه پاپولیشن دی پخوا د سوات څونه پاپولیشن اوس د سوات څونه پاپولیشن باید هغې کمپیریزن وکړه. دلته فیمیل لپاره کالجونه پکار دي دلته میل لپاره کالجونه پکار دي خو غم به یې څوک کوي. سر دا راته ووایي چې اوس چې کوم دی د کم مارکس باندې تاسو خبره وکړه ټیک شو جي. اوس
چې دو د پس دغه سره سیکنډ شپ شروع کړي، پس شپ هم چلیږي، سیکنډ شپ شروع کړي، نو په دغه والا څه سیکنډ شپ ګوره سیکنډ شپ الریډي زموږ په جهانزیب کالج کې شروع شوی دی، د تېر 2 کالو نه دا چلیږي، خو په سیکنډ شپ کې هم تاسو ګورئ چې په هغې کې هم بیا تقریبا پر اوس کال زما خیال دی چې د 820 نه نمبرو نه کم نه و راغلی. آیا چې دا کمو نمبرو څه کال خو د 820 هغه سوال هم نه پیدا 15,000 دغه روپۍ ته ایکسټرا هم اخیستې وي په ایډمیشن کې؟ نه دې کې حقیقت شته؟ دا حقیقت دا دی نه چې هغه یو سکیم دی ګورنمنټ شروع کړی، پروینشل ګورنمنټ چې هغه سیلف فاینانس سکیم په تحت باندې د 800 نه 10,000 روپۍ اخیستې او د میډیکل ول نه 15,000 خو هغه یو نامینل پیسې دي. که دې په مقابله کې تاسو وګورئ نو که المدینه سکول شو یا اس بي اس سکول شو نو 1,30,000 روپۍ، نو دا یو ښه خبره وه چې دې ته په سرکاري بلډینګ کې د هغې نه ښه اپارچونیټیز میلاویږي، خو بیا هم ټول ماشومان ته ایډمیشن خو نشي میلاویدی ځکه چې دې کې یو کیپیسټي ده، دغه کیپیسټي نه خو زیات په دې بلډینګ کې نشي راتلی. ضرورت د دې دی چې 2-3 بلډینګونه سره نور دي، بېشکه په سیلف فاینانس دې شروع کړي، خو دومره کسان دا کالج نشي اکاموډیټ کولی. تفصیلات راکولو